رحمان بابا وی کنا چستا دلا سوار مال رنافی دی ستا دلا سوار مال رنافی دی کم زہر وی پا زخم کا ملہم وی او چستا دلا سی کپ بدن میں او پا زخم راتا زہر ملگے نو زبدام نافی گا ستا دلا سوار مال رنافی دی کم زہر وی پا زخم کا ملہم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی صفال دے کنسکور میں پجن لبان و جام دا جموی رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چرے زیاد و کم ہوئی عرض داو چھ تکلیفات ٹول من جانب اللہ وی نو تبدا تکلیف پا وقت کم ویچے الحمدللہ اور دسی بنے چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی زان هغه ساعت لخدای مرور کی پدې پوښښ چې دیو اختدزان د پاسه کوکشي زان هغه ساعت لخدای مرور کی زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبدیونی سی یا اگر ته ټي وی ولګي نو ځان د خدای نه مراور نه د مینې تقاضا ده چې ستا د لاس واړه مال رنافي دي کم زهر وی په زخم کا ملهم وی د مینې تقاضا ده نو عرض میں داو چې د ایوب علیہ السلام هو عاشق صادق یا بنی مشپے پر عبادتوں پر جوڑوالی او یا بٹول اشپا لگی اتلس کال پس اللہ تے التجا کئی او التجا سکی اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ تا التجا گئی چاہے پروردگار شیطان مالا دیر تکلیف را رسی شیطان راتا وسوسے اچھی قسمہ قسم ایزاگان را رسی وہ تکلیف نہ خور رسولی خدا پاک لیکن خدا کا جو تکلیف نسبت چدے دادا ایوب علیہ السلام ضمیر نے گوارا کولو چزب معشوقی تسنگ ویم چستاد اللہ کماتا تکلیف را رکی نس دا بچو کو یا دا مونگا کولے نا ملیان یا میاگان یا پیرا زوی دینا جوڑا دے ملا سے راو جی زوی دینا جوڑا داولی ہم بس خدای کار دینو خدای رانی ولیونو جیسے وہی کرو بزرگ جمیل صاحب زوی دینا جوڑا دے بس خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوا ہے جیسے وہی کرو اور جتا داوئی جو خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوئی دا دبی ہوئی زبان سر خدای نہ شکایت تے یعنی خدای اخکار ننو سبا ہویا مکانی چلے مرائی نمی نہیں والے تاسو خیال رہا ایمان بدایو پیدا کیچے اذ نادا ربہو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب
تا ایزار رسئی، شیطان ما تا تکلیف را رسئی، عذاب را رسئی. خدای ته ونه چې الله دا تارا ترسي شیطان دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه. نو دا بیماری 18 کاله و عجیب و غریب. خزه مزدوری کوله، مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړي نو په نیمو پیسو به دته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړه. یو ورځ په خبره ته خپه شو، دا بتا صلا تو قسم ورته وخورو چې زه جوړ شم نو سل درې به دی واهم. عزیزان دا د خزه عالم او دا د عالم. خزه مزدوری او دله پریزانه جوړاوه او د جبه زړه چې ده د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړه چا پلار به د چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزار رسي. نو الله جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل چې ورشه روچته کا او ورته وایه چې خپه په ځمکه ووه بیا ګوره چې زه څه کوم. جبرائیل علیہ السلام راغی او دته وایي چې اوچت شه. اوچتې دی چرته شو، جبرائیل را اوچت کړو چې داسې روان کو ویل خپه ووه په ځمکه. چې خپه وواله نو د خپې لاندې یو بهترینه چینه را ووته. چې چینه را ووته الله وی جبرئیل علیہ السلام ته چې په دې چینه اوبو کې دله غوپه ورکا. دې په اوبو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو. علماء لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وایي چې دی خو په ټول عمر کې چېرې بیمار شوی نه دی. ادا 13 کالو بیمار ٹھیک ٹھاک شو. ناستے جبریل هم ناستے ہو دیم ناستے ہو خبری کئی خزے مزدورائی تا تلیوا ورالا چرالا نو او تر گوری چا مریض تشو. جبرائیل علیہ السلام ورطاو فرمائل چی بی بی سگو رے وی دے کٹ کے زمان بیمار پروتو اخو دا گرزے دوم نو چاہتا لارو. اس ادبی غریبی تا سب پتو رہا کیا بیمار دادے جوڑ شوے دے و ناس سے. جبریل علیہ السلام ورطاو فرمائل چاو بی بی کستاو داغا بیمار سترگ پخپلو کے مخامخ سنو یو بلبو پی جنئی. ایوب علیہ السلام سر رو چت کو چی بی بی ورصدا سے وکتا فوراً پا سجدہ پریوتا او دا خدای لاکھ لاکھ شکریہ ادا چھے اللہ دا 13 کالو بیمار دسترگو پراب کے خدا تاماتا بیایو. عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر کو او دا اللہ نے شکوا و شکایت نکو او پار وقت کی الحمدللہ ہوئے. دا یو ٹکے یاد لرئی چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاسو طرف دی زه پر راضي. رضا علی القضاء دا ایمان. رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړې ده په دې راضي کېدل دا ایمان. او د دین شکایت کول دا د بیمانه او د دینه علامه. پلار دې مړ شو الحمدلله، زوی دې مړ شو الحمدلله، خزه دې مړ شو الحمدلله، لور دې مړ شو الحمدلله،
ستازن کدن شو الحمدلله تاسو پوه شو داغه وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلک نو 13 کال بعد په یو منټ کې دې جوړ او د دې جوړوالي بعد هغه ګډي او چيله چې څومره وبو وړي داغه نه یو په لفظات الله پاک ولا نور ورکړي هغه توه ځامنې چې د کوټې لاندې شوی او مړو نو الله هغه توه ځامن مړو ورته بیا راځوندي کړ او ورته فرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شي نو زما عزیزانو دا الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبيعي طور کمزوري یو موږ داغه امتحان تاب نه لرو کراغه را باندې نو بیا دا دعا کوي چې خدای اوسم ثابت قدم لري ورته چې شکوا او شکایت نشي دا الله پاک د امتحان په وخت کې خدای نه ګیلو نشي دا د مسلمان هغه فرض منصبی دی چې کوم دته 24 غنټه خیال لاندې ساتل پکار پاتې شو دا خبره چې مونږه عزیزانو کتا سو خیالو کوي په پاکستان کې هو قدم بیرته امتحان د خزو متعلق مونږ په امتحان کې خدای ویلي دي چې خزا داسې ساته او خزا وایي چې نه زده سره ساتل کېږم داسې ساتل کېږي خدای وایي نور داسې ساته مونږ وایو چې نه داسې نه داسې ساته زوی داسې ساته ځان داسې ساته د خزو او د بچو متعلق مونږ په امتحان کې